مونږه ټاپک ډسکس کوو څه شي اډیشنز ریاکشن اف بنزین. نو تاسو په ذهن کې دا یو خبره کېدی چې اډیشن ریاکشن زیات تر چې دی په دې کې مونږه ان سیچوریټډ کمپاونډز چې کوم یو دي هغه بدلو سیچوریټډ تا هغه بدلو ستا ان سیچوریټډ دا. د دې مطلب دا دی چې په سچ ریاکشن کې مونږه ډبل بانډ لرونکي کمپاوند یا ټریپل بانډ لرونکي کمپاوند چې دغه بدلو سنگل بانډ ته چاته سنگل بانډ ته. دا د ټولو نه اسانه طریقه شو، د ټولو نه سمپل طریقه شو. که تاسو نو څوک تاسو کی چې واټ ار اډیشن ریاکشن نو تاسو ورته وایي دا سری ریاکشن چې په چا کې مونږه ان سیچوریټډ کمپاوند چې دی هغه سیچوریټډ ته بدلو یا مور ان سیچوریټډ چې دی هغه لیس ان سیچوریټډ فارم ته بدلو. صحیح ده؟ نو ګورئ په بنزین کې زمون سره چې دی ډیر شی اډیشن ریاکشن کیږي، خو کم چې تاسو په کورس کې دي او کم چې زمون سره بالکل اسان دي پاغي کې لاولنې زمون سره چې دی هغه د هایدروجینیشن. نو ګورئ ښا ماته پته را دا تاسو له درځي هایدروجینیشن. شاباش. وات از کالډ هایدروجینیشن؟ هایدروجینیشن څه ته وایي ماته به څوک وایي؟ اصل کې په سمپل الفاظ کې مونږ وایو اډیشن اف هایدروجن از کالډ هایدروجینیشن. Addition of hydrogen is called hydrogenation. Keep in mind دا په ذهن کې د ځان سره کېدی چې hydrogenation اکثر د پلاټینیم یا د پلاډیم یا د نیکل کیټالیست په پریزنس کې کیږي یا د نیکل کیټالیست په څه کې کیږي په پریزنس کې کیږي. دا به تاسو نه هیروي ښا. او بل خبره یاد ساتئ ګورئ ښا وست کله په بنزین کې اډیشن ریاکشن کیږي نو څنګه به کیږي کایندلی نوٹ کړئ. دا زمون سره بنزین دی، په دې بنزین کې زمون سره یو هایدروجن چې دی هغه د بنزین ته لګیدل دی د لاول نه یو بنزین زوړ دی ویني یې تاسو خیال دی یو بنزین چې دی هغه زوړ دی. نو ګوره د سره چې د څوک ولګیدو هایدروجن ولګیدو. سو هایدروجن ورته لګي 3H2. د 3H2 مطلب شو شپږ هایدروجن ټوټل. سو هایدروجن شپږ هایدروجن شو ټوټل. نو څنګه چل به شي دا ریاکشن به د چا په پریزنس کې کیږي؟ ما تاسو ته د لاول نه کلیر کړی دی چې پلاټینیم یا پلاډیم یا نیکل به ایز ا کیټالیست یوز کیږي او ټمپریچر به 150 پکاري. نو څه چل وشي زمون سره؟ شاباش ښه تکړه شي. زمون سره په بنزین کې درې وانه باندونه بهر ته وځي. ګورئ ښه په بنزین کې چې کم درې وانه باندونه دي دا به پکې بهر ته وځي. دا به پکې چرته وځي؟ بهر ته وځي. ګورئ ښه دا بدلته شي یو بدلته شي یو بدلته شي یو بدلته شي شپږ هایدروجن به چې بنزین ته ولګي. صحیح ده؟ نو تاسو د ځان سره نوٹ کړئ د بنزین نه به جوړ شي سایکلو هیګزین. د بنزین نه به څه جوړ شي؟ سایکلو هیګزین. کایندلی دا نوٹ کړئ د بنزین نه به سایکلو هیګزین جوړ شي. صحیح ده؟ شاباش. تاسو په دې ریاکشن باندې پوه شئ؟ سر سی هاي هایدروجنیشن پلاټینیم او نیکل به پکې بالکل چې کله ته په اورګانیک کیمستري کې هایدروکاربنز یا ان سیچوریټډ کمپاوند سیچوریټډ ته کنورټ کې تھرو هایدروجنیشن نو ته په کې نیکل او پلاټینیم یا پلاډیم ایز ا کیټالیست یوز کې دا یاد ساته. صحیح ده؟ پوه شئ په هایدروجنیشن کې زیات تر دا درې کسان یوز کیږي. پوه شئ؟ ها مخکې زما وس دویم چې دی هغه د زمون سره اډیشن اف هالوجن. خو زه به ولیکم هالوجینیشن. زه به ولیکم څه شی زما په دې لیکلو کې بچلی ګورئ ښه هالوجینیشن. what is hallucination؟ hallucination څه ته وایي؟ ګورئ addition of halogen ته یا substitution by halogen. د هالوجن په مدد سره څوک وستلو ته یا د هالوجن جمع کولو ته دې ته سبسټیټیوشن وایي. دې ته ساري هالوجینیشن وایي. هالوجن جمع کولو ته یا د هالوجن په مدد سره څوک غلولو ته this is called hallucination. this is called hallucination. اوس ما ته وکړي خاصه معنا طریقه بس تاسو ډیره خوښ شي یاد ساتئ. ام سی کیوز د تاسو سره ګورئ بنزین نه ده بنزین دا چې کله تاسو د هالوجن سره ریاکټ کوئ کنه د چا سره ریاکټ کوئ؟ د هالوجن سره. نه د هالوجن سره په دوه طریقو باندې ریاکشن کوي. نوٹ کې د ځان سره ښه دا د هالوجن
د دې هالوجن په ځای باندې سباون کلورین کې دی شي، فلورین کې دی شي، برومین کې دی شي، آیوډین کې دی شي، بل څوک کې دی شي. صحیح ده؟ نو په دوه طریقو ریاکشن کیږي. شاباش ښه، ډیر زبردست پوینټ دی. راګوره په دوه طریقو ریاکشن کیږي. که تاسو دا ریاکشن د الټرا وایلټ لایټ په پریزنس کې کوي، الټرا وایلټ لایټ خو غټ غټ باټاکور ویلي کوخه، نو بیا به ایډیشن ریاکشن کیږي. بیا به کم ریاکشن کیږي؟ د ځان سره ولیکئ، بیا به ایډیشن کیږي. دلته مورته ویلي کوله پاسخه. نو چې کله تاسو سوک یوز کوئ، شاباش، چې کله تاسو الټرا وایلټ لایټ یوز کوئ نو بیا به ایډیشن کیږي. بیا به دا ریاکشن څنګه کیږي؟ ایډیشن به کیږي. که تاسو لیویس ایسډ یوز کو، که تاسو څه یوز کو؟ لیویس ایسډ یوز کو. شاباش، لاندې ګورئ ښه. که تاسو لیویس ایسډ یوز کو، لیویس ایسډ یوز کو، لیویس ایسډ په عام لایف کې زمون سره سو کې هو، زمون سره AlCl3 شو، FeCl3 شو. صحیح ده؟ نو بیا به تاسو سره سبسټیټیوشن ریاکشن کیږي. بیا به کم ریاکشن کیږي؟ سبسټیټیوشن به کیږي. لکه څنګه؟ لکه ګورئ ښه، چې کله تو الټرا وایلټ لایټ یوز کې نو موږ ته پته را چې یو هایدروجن خو بهر ناسته، د بنزین سره یو هایدروجن بهر ناسته، نو هیلوجن به راشي او یو بدل ته ولګي، نو ستا سره به څوک جوړ شي؟ شاباش، ستا سره به جوړ شي هیګزا هیلو سایکلوهیګزین، هیګزا هیلو سایکلوهیګزین یا بنزین هیګزا هیلایډ ورته وایي. بنزین هیګزا هیلایډ ورته وایي. ښه، بنزین هیګزا هیلایډ ورته وایي. دا به یادي. خو چې کله تو لیویس ایسډ یوز کې، چې کله تو سوک یوز کې، لیویس ایسډ یوز کې، شاباش ښه، دا زده کوي. نو بیا به چل کیږي؟ بیا به ایډیشن نه کیږي، بیا به څه چل کیږي؟ بیا به سبسټیټیوشن کیږي. ستا سره به سمپل څوک جوړیږي؟ هیلو بنزین به سره جوړیږي، هیلو بنزین. شاباش، معنی شي. دا ام سی کیوز د ځان سره ټول نوٹ کړئ. مانه تسوي چې ګورا د بنزین سره چې کله تاسو هیلوجینیشن کوئ، نو یا به هیلوجن جمع کوئ یا به د هیلوجن په مدد سره سوکس غلوي. نو ایډیشن به کله کیږي؟ when you use ultraviolet light. چې کله تو الټراوایلټ لایټ یوز کې نو بیا به تاسو سره د لپاسنه پروډکټ جوړیږي. او چې کله تاسو لیویس ایسډ یوز کو، لیویس ایسډ سو کی FeCl3 شو، د قشانته AlCl3 شو، نو بیا به تاسو سره هیلو بنزین جوړیږي. بیا به تاسو سره څه جوړیږي؟ هیلو بنزین به سره جوړیږي. دا یاد ساتئ. تاسو زمون په دې خبره پوه شئ. مثال په تور، فار ایگزامپل، تاسو ته په پیپر کې راغی چې دا بنزین ماماره، صحیح ده؟ او د دې بنزین سره تو د چا ریاکشن وکا؟ د برومین. صحیح ده؟ خو دلته کې د تخخ خپلې باټاکور لیکلي دي چې تو سوک یوز کې الټرا وایلټ لایټ یوز کې. تاسو را زیړ کلر الټرا وایلټ نه کنه ورکه نه چې په بلوي کما. صحیح ده؟ تاسو سوک یوز کوئ؟ الټرا وایلټ لایټ یوز کوئ. نو تاسو سره به پروډکټ څه جوړیږي؟ هو ته ورته وی چې ایډیشن ریاکشن بکیږي. صحیح ده؟ او موږ ته پته ده چې د هر یو کاربن سره چې یو هایدروجن شته. بالکل صحیح ده. خو څه چل به شي زموږ سره؟ ګوره داسې به جوړ شي، یو برومین به راځي او هغه به د کاربن ته ولګي. نو تاسو سره به څوک جوړ شي؟ شاباش، تاسو سره به جوړ شي بنزین هیګزا بروماید. د دې نوم به صحیح بنزین هیګزا بروماید. صحیح ده؟ دا شاباش، دا ځان سره نوٹ کړئ. دا به تاسو یادي، تاسو په پوه شئ. صحیح ده؟ نو کایندلی دا به تاسو نه هیروئ. ښه، دقه برومین دی، وسې کوئ. ښه، دقه برومین دی، خو څه چلی وکړو؟ لکوټې چې دی بدلې کو. دلته راته څه ولیکو؟ شاباش، تاسو وګورئ په دغه ځای کې راته چې دی دا رغه ولیکو. څه ورته وایي؟ لیویس ایسډ راته ولیکو. صحیح راته ولیکو لیویس ایسډ AlCl3 دته ولیکو. نو بیا به تاسو وایي چې اوس په کم یو ریاکشن کیږي. نو ته ورته سوې هو، ته ورته سوې چې زمون سره به سبسټیټیوشن ریاکشن بکیږي. برومین ماما براشي او د دغه ځای نه به هایدروجن وباسي. وینې ښایي اې دا شو Br او د دغه ځای نه چې کوم هایدروجن ووتو هغه شو HBr به تیوزي. څه به تیوزي؟
اچ بي ار به یوزي. نو تاسو ولیدو په پښوی تاسو صحیح ده. او بل به یاد ساتئ دند باندونه به ګورې نه ډیسټرب کوي. په اډیشن کې دند باندونه په خپل ځای باندې ولیکئ. په AlCl3 کې صحیح ده. په لیویس اسید کې به سبسټیټیوشن کیږي. لیویس اسید به څه کوي؟ سبسټیټیوشن